رب کائنات دا ټول مخلوقات د یو حکمت په تور باندې پیدا کړي دي. رب کائنات دا مخلوقات یو مقصد د پاره پیدا کړي دي، بلکې د دنیا هر یو شی یو مقصد لري. د دنیا هر یو سیز یو مقصد لري. دا زری خاوري دام ابس ندی، دا چلیدون کی هوا دا ابس ندا، او دا رڼا دا ابس ندا. کدا رڼا نوې تکتور تیاری به تندکونه به خوړل. د دې د پاره پیدا شوی دا وجعلنا النهار معاشا. الله رب العزت وی ستاسو د خوراک سکاک ما سره فکرو، ستاسو د دکانونو او د معیشت ما سره فکرو. نو وجعلنا النهار معاشا، ستاسو د معاش د پاره ما خسته زلیدون کی او پړقیدون کی ورځ جوړه کړه. بیا د انسان د پاره د آرام ضرورتو، پر رڼا کی آرام صحیح نکیږي. نو وجعلنا اللیل لباسا. الله رب العزت وی پدین خسته خپل ورځ باندې می پرده را واچولا، ځکه ورځ ختمیږي نه، دا بل ملک ته لاړ شي، دا بل ملک ته لاړ شي. الله رب العزت زمن او ستاسو په منځ کې پکې صرف پرده راولي. نور چرتم نه ختمیږي، صرف ستا د ملک نه پناشي. سپوږمۍ نه ختمیږي، ستا د ملک نه صرف پناشي. الله رب العزت وی بیا می تاسو کې پرده راوستا، ځکه ټول ورځ سرواله برواله وګرځيږي، روټۍ پسې، خوراک پسې، دکان پسې، لباس پسې، د ځان نه خبر نه. شوارو کارونه کې ستړی ستومانه چې راشي، نو تا ته د آرام ضرورتي، آرام شپه مې درکړه. نو د شپې مقصد څه دی؟ عزتمندو آرام ورکول. د ورځ مقصد څه دی؟ انسان ته د کاروبار مواقع ورکول. د آسمان مقصد څه دی؟ انسان ته چت ورکول. د ځمکې مقصد څه دی؟ انسان ته چې کوم دی عزتمندو د استوګنې ځای ورکول، انسان ته د دکان ځای ورکول، انسان ته د کور ځای ورکول، انسان ته د خوراک سکاک ضرورت پوره کیږي د ځمکې نه. د ځمکې دا مقصد دی. د نور د بلف مقصد دی رڼا ورکول. کله چې کم شی په مقصد روان وي کامیاب وي. چې کله کم سیز په مقصد روان وي د دې خلق قدر کوي، وی لکه دا په کار راځي دا شی. اگر چې خر ولې نه دی، یو انسان خر ساتلی دی، هغه د خپل خر څومره خیال ساتي، د هغې د دانې خیال ساتي، د هغې د خوراک د غیا خیال ساتي، د هغې د اوبو خیال ساتي، د هغې د چت خیال ساتي، او عزتمندو د هغې د ګرمۍ سردۍ خیال ساتي. که خلک ورته مړه یو خر خو دی نو ځان نه د خر جوړ کړی چې د خر خدمت کې، هغه ورته ته خر یې، ته د دې خر په قیمت نه پوهېږې. دا زما د پاره چې کوم دی مزل کوي، دا زما د پاره پیسې ګټي، دا زما د پاره خدمت کوي، نو زه د لږ شان خدمت د کومه، زیات خدمت دا زما کوي. د خرم مقصد شتا. عزتمندو د دنیا د هر یو سیز یو مقصد شتا. سترګه عزتمندو د لیدو د پاره وي، او بل سترګه د ښایست د پاره وي. سترګو کې سړی ښایسته ښکاري، نو که د چا سترګه کار نه کوي بیا هم نه لرې کوي، ځکه وایي په دې کې سړی ښایسته ښکاري. نو د دې ښایست ورکول مقصد دی. د میخې مقصد دی عزتمندو پی ورکول. میخې غټ مقصد دا دی. غوښه ورکول مقصد دی خو غټ نه، ځکه غوښه خو سنډام ورکولی شي، خو ګرانه خرڅېږي میخه، ځکه د میخې اصل مقصد دی پی ورکول. تاسو وګورئ عزتمندو کله چې یو انسان د مقصد نه جدا شي نو هغه خرابېږي. تاسو د دنیا کم څیز وګورئ چې د مقصد نه جدا شي خرابېږي. پکې چې فیوز شي نو بیا د کباړي په دکان پروتي، بلب په جومات کې لګېدلی دی، د بادشاه په کور کې لګېدلی دی، او امریکا کې لګېدلی دی، او فرانس کې لګېدلی دی، خو چې کار یې پرېغوستو د کباړي په دکان کې پروت دی. حیثیت یې ځان له خراب کو، ځکه مقصد یې پرېغوستو، او پکې مقصد پرېغوستو، حیثیت یې سر د پاسو اوس د خپو د لاندې پروت دی. حیثیت د سړي ختمیږي چې مقصد پرېږدي. میخې چې مقصد پرېغوستو، د ټولو نه اول ګوجر په 6 لکه روپۍ میخه اخیستې وه، 10 لکه روپۍ باندې میخه کېږي. ولې دغه بله میخه وایي چې دا پی نه ورکوي، دا په 2 لکه ده. دا میخه وایي دا پی ورکوي، دا په 10 لکه ده. پی ورکوي مقصد یې دی چې کله پی پرېږدي نو هم هغه ګوجر را ولګېږي،
دا میخه بیا په 2 لک روپۍ غرضی کتور ته چې ظالمه دا خو تا په 10 لک اغستې وه ولې 8 لک تاوان کې وی میخه دې ورکه شي مقصد یې پرېغوستو پی نه ورکوي زیم تاواني کړمه او ودرېږه د ده سره به کم سلوک کېږي نو دې ته به پخپله پته ولګي بس فوراً چې کوم دی داسې میخه قصاب علي قصاب علي وایي غوښه پکې ډېره ده او ریټ یې ارزانه دی نو ارزانه ریټ باندې والي قصاب یې بیا کوتره کی او عزتمندو پاره یې کی تیکه یې کی اډوکې وله مات کی چې په کم جوړونو باندې مات نه په دې نورو ځایونو وله مات کی جبه ترې راوباسي د سر نه وله مازغه راوباسي لرې ترې راوباسي تر دې پورې چې د دې کلمې هم په بازار کې خرڅي کلمې ترې وباسي په چاړه باندې چې کوم ځای باندې وي چاړه ورته ور منډي ولې د دې خو 10 لکه قیمت و د دې حیثیت ولې کم شو د خپل مقصد پرېغوستو بیا عزتمندو محترم انسان ته چې میلو شي نو چې کله دا ورشي چې یو 2 کیلو غوښه راکا نو د میخې غوښه ده وایي هلکه د لکټې کم وایي نه مړه د میخې په غوښه څه کې قیمې کا د میخې غوښه خلک اکثر نه پخوي وایي دا قیمه کا نو په قیمه کې نورم زیاته کوتره شي بیا دا محترم انسان کور ته راوړي چې کور ته راوړي ښځې له محترمې له ورکي محترمه ښځه ورته کړی باندې کی غوړي ورته سره کی په غوړو کې چې څنګه ورغزار کی نو دا میخ دا عزتمندو دا قیمه چې کومې تړتقې وي هغه تاسو ته پته ده نږدې به وله نه ورځي په تا باندې هغه اوبه راولي دومره جاړي او دومره اوبه ترې رواني چې هغه غوړو کې راځي چې تام ځان سره نږدې سوځئ میخه چې څنګه چې قیمه گزار کی عزتمندو تیلو ته نو هغه د تړتقې وي او د هغې نه چې کوم دی عزتمندو هغه غوړي راپورته کېږي هغه سره دا وکړي بیا عزتمندو په ټماټرو کې وریته کی په پیازو کې وریته کی مساله پې د پاسه واچوي مالګه پکې واچوي نورم عزتمندو زری شي چې بیا د دې محترم انسان شیخ صاحب مولوي صاحب قاري صاحب دکاندار صاحب چې کله کینی هغه ورته بیا چې کوم دی په 22 غاغونو باندې نورم کوتره کی هلکه څه چل شوی دی وایي مړه دې میخې مقصد نه پوره کو مقصد یې نه پوره کو په 2 جامو باندې دا اخري بیا دې وخت هم پورې گزاره کېږي خو چې کله خېټې شریفې ته لاړ شي نو د خېټې مشین چې هغې سره کوم سلوک کوي هغه د کتلو بیا نه بیا هغه چې باتروم کې کومه کوتره راوځي او کوم شی راوځي هغه بیا د کتلو نه دا مقه میخه وه چې په 10 لکه خرڅېدله اوس دې داسې ګند جوړ شو چې هغه انسان ورته په خپل هم نشي کتلی دا دې کې موږ او تاسو طرف ته فاعتبروا یا اولی الابصار زما الله وی اے زما بندگانو لږ عبرت حاصل کړئ اے د سترګو والاو اے د عقل او دانش والا خلکو دی ټولو سیزونو سره ګورئ دی ټولو سیزونو کې تاسو د پاره عبرت دی انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم وی دا انقلابات چې راځي یو شی بدلیږي بل نه بل شی جوړیږي بیا ته کوتره جوړه شي بیا ختم شي بیا ایره شي بیا زره شي وی دا سیزونه چې بدلیږي را بدلیږي دې کې لګونه دا تا ته داسې دی لکه مفتی چې درته وعظ درکوي دا انقلابات داسې دی لکه مولا چې درته وعظ درکوي دا واعظان دي واعظان خو تا سوچ نه دی کړی چې دا دومره غټ نور دی چې ټول خلک سوځوي خدا د چا په حکم باندې لاندې ټیټ پریوزي سر ښکته کی ټول انسانان د دې نور سر ښکته کوي چا ته هغه سر نه ښکته کوي ماښام سر ښکته کی ولې ښکته کی ټول خلک وایي ډېره ګرمي ده او بس دا نور دې ختم شي دا نور د چا د پلار نم نه هېرېږي وایي دا نور به سکي دې ته به ځان ټینګې خو چې ماښام شي دا نور ښکته شي دې دا سر د چا په نوم باندې ټیټ کو دقه ذات نوم دی الله چې د هغې مخې ته د چا بدماشي نه چلېږي د هغه مخې ته د چا عزتمندو پیسه نه چلېږي د هغه مخې ته د چا روب نه چلېږي د هغه مخې ته د چا عزتمندو طاقت نه چلېږي ولې ان القوة لله جميعا ځکه ټول قوتونه هغه لره دي نو الله رب العزت دا انسان څه دپاره پیدا کړی دی موږ به راشو خپل مقصد ته دغه خو صرف یو مثال زموږ دپاره د عبرت د میخې موږ څه دپاره پیدا یو نو الله وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
وای ما ندی پیدا کړي، یعنی ما دا انسانان نه پیدا کول، په دې باندې زه څه کومه؟ دا د کم مرض دوا ده په دې باندې کیس ما خلقت الجن والانس، وای د سره مې پیدا کو نه، خو چې پیدا الا چې به مې پیدا کو نو لیعبدون، د لیعبدو عبادت د پاره، د لیعبدون دویمه معنا دا ده الا لیعرفونی، د دې د پاره چې ما سره به مینه کوي، ما سره به محبت کوي، زما به معرفت حاصلوي، بس چې د دوی زما صرف صفت کوي زما د پاره دقه کافی ده. ګینه موږ تاسو ټول راجم شو، دا وزرا، دا عزتمند بادشاهان، دا سپر پاور، دا سپر پاور، دا باندې بلډران، دا پهلوانان، دا محجبین، دا زلف والا او دا خسته رنگ روغن والا، دا ټول چې راجم شي الله له څه ورکولی شي؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، وی مړه تاسو ټول فقیران یې، ټول عمر زما خوړلې ده، ټول عمر زما سکلې ده، تاسو سره خپل څه شی دی؟ فقیران خلک یې، خو پیدا کړی مې سي الا لیعبدونی الا لیعرفونی، زما معرفت بکوي، زما حمد به بیانوي، زما ثنا بکوي، بس ما نم چې صرف زما نوم واغستو چې ما دا ټول کائنات پیدا کو، نو دا مې ابس نه دی پیدا کړی. صرف الله موږ خپل حمد او ثنا غواړي، صرف خپل تعریف غواړي. تعریف څومره آسان کار دی، الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر، دا الله دی تسبیحات. او الله رب العزت وی سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض، وی انسانا چرته په یو کار کې چرته غرور کې را نشي چې زه خو تسبیحات کوما، الله وی دا ټول زمکه اسمانونه ګوره زما تسبیحات کوي. سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض، الله وی دا زمکه کې چې څومره دي، اسمان کې چې څومره دي، کاغه هر قسمه خلق دي، هغه زما تسبیح کوي. یو سړی سوال کولی شي چې موږ خو چېرته د دیوال تسبیح نه ده اورېدلې، موږ خو د اسمان نه ده اورېدلې، د ځمکې کله ستا تسبیح کړې ده؟ نو الله رب العزت وایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. اے زما بندگان، وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر قسم شے زما تسبیحات کئی، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. تخپل حیثیت سره کوا، ستا دماغ دومره اوچت نه دي چې ته پار شي باندې پوهېږې، ته په خپل ځان پهله پوه شه، دام دله ډېره ده چې ته څه دپاره پیدا یې. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، دا فقه تا سره نشته، دا علم تا سره نشته دی، دومره غټ غټ مه کېږه لکه ماشوم چې د پلار نه تپوس وکړي چې ابوجي زه څنګه پیدا شوی ما، بس پلار تندي له ډک ورکړي، وایي بچیا غلی کښېنه، په دې قصو نه پوهېږې، په ارام کښېنه، په هره قصه ته نه پوهېږې چې غټ شي په خپله به پوه شي. نو د الله نه به هر یو تپوس نه کوي جي دا څنګه او جي دا څنګه او جي دین دا خبره زما په عقل کې نه راځي او جي زما سمجھ کې رانله او جي دا ولې وکړو. الله وایي په ارام کښېنه، ولکن لا تفقهون، ته ډېر نه پوهېږې، ولکن لا يعلمون، دا انسانان نه پوهېږي، ولکن لا يبصرون، د دوی د دماغو نظر پورا کار نه کوي. بس چې څومره دی، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم می در کړی دی ډېر اوچتې، د دنیا د ټولو مخلوقاتو نه اعلی، خو ما سره به ګورې ځان نه سمې، الا قلیلا، زما اعتبار سره تا سره ذره علم هم نشته، ډېر قلیل شی دی د سره. او چا سره چې 1 روپۍ 2 روپۍ جب کې چېرته هغه چاته ویلي دي چې اډر کوه، هغه غریب سترګې خړې کړي ارزه کې غلی ناست دي، وایي ځکه درک نه لګېږي. نو د الله مخې ته به د علم دعوې نه کې، الله وایي تا سره څه دي، او کوم چې د سره دي هغه هم زما دي. جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کدا ځانم دی الله له ورکو، نو څه دی ورکړو؟ دا کم ځان چې دی الله له ورکړو، دا ځانم د الله درکړی دی، هېڅ نشي ورکولی الله. نو عزتمندو الله انسان د څه دپاره پیدا کړی؟ مینې محبت دپاره، چې الله سره مینه وکړي، او الله چې ورته کم کم ځایونه د مینې یاد کړي دي هغه ځایونو کې به مینه وکړي. قسم دی چې ته خپلې بیبي سره مینه کې، چونکې الله تا ته حکم درکړی، الله تا نه بیا هم خوشحالیږي، زړه ته سکون ستا میلاویږي، شهوت ستا پوره کېږي، سترګو کې خوږې خوږې عزتمندو زمزمې ستا راځي، په زړه کې چې کوم دی عزتمندو او داسې اوچت اوچت ټوپونه وایي خوشحالیږي، ستا خوشحالیږي دنه الله. ځکه وایي ما ورته ویلي چې دې ښځې سره به میلاویږي.
مور ته چې ته ګوري ته خوشحالیږي، الله د نه خوشحالیږي. بچی ته چې ګوري په خپل بچی سره باندې لاس راکاږي، زړه ته سکون ستا ملاویږي، خوشحالیږي د نه الله. خو داسې نه چې صرف امدا لاس دې صرف د خپل بچی په سر کې غوسته، کله دا لاس راواله د یتیم په سر هم کېده، کله دا لاس راواله د پردي بچه په سر باندې هم کېده، کله دا لاس راواله چېرته د عالم د زوی په سر هم کېده، چېرته د قاري صاحب په سر هم کېده. صرف داسې نه چې ځان نه دې شل جوړ کړی لاس چې شل شي چې په یو طرف رواني، نه، د الله ټولو طرفونو ته دا لاس بوزا. نو عزتمندو الله مینې د پاره پیدا کړي، بل الله د رسول مینې د پاره پیدا کړي دی. د الله محبوب پیغمبر محمد رسول الله دی. نو الله محبوب سره چې څوک محبوب کوي هغه هم د الله محبوب شي. څوک چې د چا محبوب سي سره مینه کوي هغه د هغه په نظرونو کې اوچتېږي. مثلا زما جومات خوښ دی چې ته جومات ته راځي مولوي صاحب خوشحالېږي، وایي هر جمع لا ډېر زیات کسان راځي. د پردي بچي په سر چې لاس کېدی هغه سړی پلار یې د نه خوشحالېږي. ولې خوشحالېږي؟ وایي زما بچي سره مینه محبت وکړو. نو دقه شان د الله محبوب ذات محمد رسول الله دی، دغه اتباع ده. دیو جن الله وی قل ان کنتم تحبون الله، اے زما بندگانو زه خو په سترګو نه ښکارم، کما سره مینه کول غواړئ فاتبعوني، زما دا پیغمبر دی د اتباع وکئ، یحببکم الله، زه به تاسو سره محبت وکما. ان شاء الله رسول الله سره به مینه محبت کو کنه ان شاء الله. سمر مینه بکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولده وولده والناس اجمعین. وی تردیب مومن کامل کی دین شی ترسو پورے حتی اکون احب الیہ، تردی پوری چې زورته محبوب نشما د خپل پلارنا، د خپل زوینا او د ټولو انسانانو نور ته زیات محبوب نشما. کدا کې اسی دعوی بکئی